ګوره جی اوس تاسو ته دا ټول سبق راغونډو د تصور ده په تصور کې درې قسمه تقسیم دي څو یو تقسیم دی په تصور کې به اعتبار المعلوم بالعرض یو تقسیم دی په تصور کې به اعتبار المعلوم بالذات نو په اعتبار د معلوم سره شو یو تقسیم دی په اعتبار د نفس ذات د تصور سره څو تقسیمونه شو قلم راکوا دلته درې قسمه تقاسیم دي ها هنا تقاسیم ثلاثه التقسيم الأول تقسيم باعتبار المعلوم بالعرض معلوم بالعرض اور معلوم بذات اصل کی معلوم بھی گرما تھا تو شیش په خارج کی کنا استاد علم راغی دغه مخابق تزداد ده خدا معلوم بالعرض هغه صورت چې دنه راغله بره من حیثیته هغه معلوم بالذات اور دغه صورت نه معلوم بالذات دغه صورت چې بیا درجه د قیام تور رسیدي بیا کوم شو علم شو بیا معلوم نه دی معلوم نه ګلمن وزیر ورا ګلمن وزیر ځان شرکو مخکې کېده خپل وړه وشو وړه اعتماد لیوانه کینه مړ خپل ډوډۍ خزانه مزدوري کوي ته مخله پختون دسی لیوانه شي نزان ته بچا باندې کچرا کو څه په خلک زنده باد نور دغه سور زی وو او ټپي وکړي ختم د زوري ده ماشي یا داسې دغه امریکای خلاف جهاد غواړي چې په امریکا کې امریکای اسلام کوي پختو خبره کوي پختو ایوب کې وایي هبت الله ستا دسی کم وای سکنه وشي کنزل کې هغه شیخ یار وغه تاجر غړیا یو تقسیم دی په اعتبار د چا سره تا د خبره کوستانه خبره جوړه شو بل معلوم نشته مړه یو معلوم فی الخارج دی هغه معلوم بالعرض دی یعنی ګوره د علم بالذات تعلق د علم هغه صورت چې من حيث القيام دی دا غي براه راست تعلق د چا سره دی د من حيثیت سره دی او بیا د من حيثیت او بیا د غیر تعلق کتر چا سره دی خارج سره نو د دې مخکې د صورت قیامی او د معلوم خارجي مس کې واسطه ده نه څه شی واسطه ده نو چې واسطه نو معلوم په واسطه د غیر سره نشو او د بالعرض معنی من کل بذات او کل بالعرض معنی بواسطه الغیر نو ګور ځان په خبره باندې پوهه ښه نو تا ته خبره کومه یو تقسیم دی په اعتبار د معلوم بالعرض سره هغه دي کنه چې دا معلوم بالعرض دی یا به لکه مثال په انسان باندې علم راوړم بچا یا به ذاتیات دغه معلومه یا به عرضیات معلومه کې ذاتیات معلومه یا به د مرئت کې چې کوم دینو چاته اگر شی ته به مرئت ګرځي به نه ګرځي کې مرئت ګرځي ذاتیات او مرئت ګرځي دې بالکل هوي کوم ذاتیات او مرئت نه ګرځي بالکل هي دي او عرضیات او مرئت کې نو بالوجه ده او عرضیات او مرئت کې نو جسره دا تقسیم دا څلور قسمه تصورات دا تقسیم کم تقسیم دی دا په اعتبار د چا سره دی د معلوم بالعرض سره دی کته انسان دی دا ذاتیات خو پای کې ذاتیات خو په صورت کې نه ګر برخو ټیک شو او کیو تقسیم دی په اعتبار د معلوم څه سره بالذات سره معلوم څه دا سلیل قسمه تصورات چې موږ کړی دغه سری ها ځکه چې هغه ته کوم صورت راشي کنه یا به صورت د چای د مفردی یا به چای ها یا به د امرین یا به د امر واحد یا به د امرین په امر واحد کې موږ سره وو سلور او کنه پای کې سلور کې موږ وو او یو پای کې چې کوم دینو او یاد شي یا به امر واحد کلی وي مجرد وي یا به صحیح یا به مجرد ماده نه وي او نو بیا به کوم دینو صحیح یا به صورت جزئی وي او یا به کوم دی صحیح یا به معنا جزئی په صورت د په کوم د صورت جزئی کې بیا به صحیح پای کې یا به مشاهد یا به غیر مشاهد نو هغه اول چې هغه تعقلی شو
چې مشاهد وي نو حسي شو، چې غیر مشاهد وي نو څه بیا چې کوم دی نو تخیلي شو، او چې څه معنا وه نو بیا معنا جزي وه نو بیا څه شو توهمي شو، څلور جوړګړنې نه او پسې راکوشه بیا. او یا به امرین وي یا به بلا نسبته یو دا پنځه دا شو، او پنځه په چا کې جوړ کړو هغه نور په نسبت غیر تامه کې تقیدي کې اوس ما نسبت چا کې غیر تامه کې، نو غیر تامه بیا یا تقیدي یا غیر تقیدي، تقیدي کې دوه غیر تقیدي کې درې څو شو پنځه شو، او یا به چې کوم دی نسبت څه وي تامه وي خو څه وي خبري بل انشائي وي، په انشاء کې ما مشهور انشاءات څو دي لس دي، نو لس او لس څو شو شل شو، او یا به چې کوم دی صحیح نسبت به ومي تام به ومي اور نسبت به ومي تام به ومي خبري به ومي انشائي به هم نه، خو څه وي مکعب په کیفیت ځاني بني، کیفیت ځاني چې نه هغه په څلور صورتونو کې دي، یو انکارن، یو تخیلن، یو وهمن، بل شکن، بشک اخیری دی هغې نه پس ټوپ وایي بیا ځوان راځي. ها نو دا څه شو؟ نو په دې اعتبار سره د دې څلېرویشت قسم ما جوړ کړو پوهېږې دا په اعتبار د معلوم بالذات سره شو. یو تقسیم دی په اعتبار د معلوم سره نو دا تقسیم په ده کې په اعتبار د ذات سره دی، په دې تصور کې په اعتبار د ذات معلوم ته غلا شه ده کې د ده معنا څه ده د چا نو د دې زه معنی کومه د دې معنی کوم یا تصور راځي مرادف د چا د الحاضر عند المدرک دا او د کړه نو پوه شو العلم التصور هو الحاضر یو دا معنی ته کړی نو او دا چې کوم دی نو حضوري لم ورځي وای دا چا ورځي په دې وخت سره کړه العلم التصور ځکه دلته کې هغه بیا دغه معنا بیا دغه حاضر مدرک دی علم نو الحاضر عند المدرک وایي په یو معنا حاضر یو د خپل معنا دا شو، یا معنا چې کوم دا حصولي علم حصولي یا حصولي حادث چې دا کوم د دو شو یو هغه تصور دی چې مقابل د تصدیق دی، قسیم د تصدیق دی څو شو دا په خپل په کې تفصیل لري تصور کې په اتضاد ده کې نو دا څو شو درې شو. یو بل یو شی ته خیمه خو شي هغه دا خو یو معنا ده الحاضر عند المدرک، اور یو معنا ده چا الصورة الحاصلة من الشيء، او دا شو او یا حادث او یا مطلق حصولي یا حصولي حادث او پسې لاشه، او یا چې کوم دی په معنا د چا شو هغه تصور چې مقابل د چا دی المقابل للتصدیق څو شو درې شو دوه نور دي هغه څه یو سیم دی یو چې کوم دی څلورم دی او بل څوک دی پنځم دی. او التصور المقید باعتبار عدم الحكم دلته کې اعتبار دی ګوره په دې تصور کې اعتبار ته کې نشته، دا تصور یو مع الحكم دغه تصدیق دی یو بدون الحكم دی، اعتبار ته کې به نشته، دا ځینې جوړو په دې کې اعتبار ته کې راغلی او اعتبار په عدم داخل کړل، او المقید باعتبار عدم الحكم یو دی اشپږم التصور المقید اور بعدم اعتبار الحكم دلته په عدم باندې اعتبار داخل شي او دلته عدم په واپس په اعتبار په حکم داخل شي، د حکم هغه اعتبار عدم دی او دلته څو د عدم حکم اعتبار دی، دلته د عدم د شی اعتبار دی. لکه مثال په تور زه دلته یو کار چې کومه یو سړی شته خو هغه هم اعتبار ورنکو حکم شته که نه په دې کې چې کوم بیا عدم اعتبار دی حکم لما اعتبار ورنکو او دلته سره اعتبار دی د چا هغه حکم معدوم دی او د عدم لما اعتبار ورکو نو دا قسم او په دې کې دلته دا تصور چې مقابل په دې کې اعتبار ټکی نه څو قسم شو ټول پنځه قسم ټیک شو. اوس دلته یو استادانو زموږ یو قصه کوي وایي ته چې دا شو ته چې تصور نعم لا هجرة في التصور فيتعلق
بكل شيء تا تاسو کوم اوري د دینه د کم تصور مراد دی ته چې دا تصور په هر چا پر متعلق دا کم تصور دی ګور دا دوه نه دي دا دوا دا هم تصور دی ته په هر چا پر متعلق دی په هر چا پر نه متعلق دی دو شیزونه دي چې باغ پر دې متعلق دی نمبر 1 او دی نمبر 2 دی هم چې دا تصور دی او ته دې په هر چا پر متعلق زدینم دیم پارچا پر دو شیزونه دي نمبر 1 او دی نمبر 2 په دې پر نه متعلق مستا خبر غلط نه شو ځکه تا خو علي اطلاق ولې تصور چې دی کنه د په هر چا پر متعلق دی نو دا تصور نه دی صحیح 4 نمبر او دا 5 نمبر هم تصور نه دی مستا خبر دي سم شي کنه ته نه چې په هر چا پر متعلق دی د په هر چا پر متعلق شي کنه او د هم په هر چا پر متعلق شي کنه ها او د زدوشنو داسې درخوایم چې هغه پر دې دغه زه تا او دې دګوره دا می تقلی کله کنه دې په خپل ده کنه خدلت النفس ته ده او دلته من الله داخل کړل څه ده دغه شی ده خو نفس ده التصور مقيد باعتبار عدم الحكم اسم ده غدل دغه ځای پورې دا مې را نقل کړل دا کله خدلته په خپل ده او دلته څوک ده دغه شی ده خو الله مې داخل کړل نقیض نشو انسان او لا انسان دی بل نقیض نه نو اول کې په خپل ده دوی بلا داخل کړل او دلته مې دې پورې ده دلته عدم ده عدم په اعتبار داخل دی ودلته دا خو دلته بلا داخل دی دلته په خپل ده ها په دې ټول کې مې بیا دلته محمول ورکړل محمول دا مې مبتدا کړل او دې په څه داخل کړل دی محمود څه ویل تصور مقید تصور چې مقید دی دا مقید نه دا داسې تصور چې دی کنه دا تصور مقید دی کنه دا داسې تصور چې دی اگر چې لا په داخل دی خدا تصور مقید دی په خبره نه پوهیږي او تخذ په دې یو ځل په خپل دی او یو ځل نقیض دی او دلته به سردا لګول دی نو دا تصور مقید نه دی لنډه دا دینه به قصیر وکړه څه وکړه دمر موضوع وکړل ا دمر څه وکړل محمول جوړ کړل یار ته پوهیږي کنه پوهیږي څنګه ته څنګه ها ګله باندې وځي بولو څنګه چلګي وای څنګه ته وای په دې ځان پوه کینو مخته وځو کنه یا پوه یاره مې دلته مې دغه نقل کړل کنه یاره دوه کار مې دلته کړل دلته مې دا موضوع ګرځول دا مې محمول دغه مې په خپل محمول کړل او دلته مې څو دا لام به داخل کړل هغه مې محمول کړل هغه مې محمول کتل او دلته مدقه شی دی یو ځل په خپل دی یو نقیض دی او محمول مې کتل ستاره ته پوس کوم په دې ټیم کې ستاره زه ته پوس کوم پوس اوس دلته کې اوس دلته اذعان په متعلق دی کنه چې په دې سره تصدیق راشي په دې اذعان تصور مقید دا مقید نه شي څه په باور شته نه اذعان شته کنه دې اوس په دې ټیم کې ستانه د پوس کومه په دې پورې دا تصور چې په هر چا په متعلق دي نو په دې پورې تصور مقید کېدې شي تصور نشي مقید دا متعلق کېدې شي تصور ولې ځکه د تصور معنا سره چې حکم مو سره نه کړ او دلته خو د حکم میزان شته دلته میزان شته دلته میزان شته دلته میزان شته نو چې میزان شته نو دلته ته ویل شي چې دا سره تصور خو دا مقابل د تصدیق دی کنه ته څنګه دې په دا متعلق کې هغه کنه نو په خبره ځان ځکه دلته په خبره ته نه وایي دی اعتبار عدم الحكم باعتبار عدم الحكم او حالانکه دلته حکم شته نه دی دا انسان شته نه انسان نو په دې پورې تصور متعلق کېدې شي په دې پورې څنګه تصور متعلق کې اوري کنه اوري لکه د تصور چې متعلق کې نه تصور معنا خو ته کې حکم بنئ یا اعتبار بنئ یا عدم د دې حکم اعتبار نشته او دلته خو حکم شته هم اعتبار نشته ولسته ځان په دې دی نه د بده من استا ځان دی کنه د تصور مقید دی کنه ها
دا المقید المقید جو سره المقید نه دی ځان شته کنه شته او دلته کته سره ته پکې د څه وی یو ځکه نو دلته ځان شته معتبر هم دی او دلته دا حکم خو ځان دی ګر او دلته کې ته په اعتبار د عدم د حکم سره او دلته اعتبار د عدم د حکم دی کو اعتبار د حکم دی او دلته کې دا ویل چې بیا عدم اعتبار الحکم د حکم په اعتبار د عدم داخل کړل حالانکه دلته خو ځان شته اعتبار ورشته نو دلته اوس تصور نشي راتلی دلته تصور په دې نفس پورې د تصور په کنه پوښې دې په خپل ځان پورې یا په دې نقیص پورې اوس متعلق دی شي او تا خو ویلو چې تصور نام لا هجر فی التصور او تا خو تصور عام ویلو کنه تاسو د دینه په دوه جوابونه وکړي خاصو دوه جواب یو جواب دا دی چې زمونږ چې د تصور نه اخلو کنه هغه تصور مقابل ته تثبیت اخلو او دلته دا د تصور نور معنی دي تاسو په دې تصور کې نه وایي په دې تصور کې څه نه وایي الا موږ تصور نه کم تصور وایي کنه یا تصور کم تصور اپ پاګ لګي او دا ځوان هغه دي هغه نه ته چې دې متعلق هم په تب پورې خو د دې تب کم تصور چې دې متعلق هم دغه تصور وایي دا دلته چې کم دی خپل نفس متعلق هم دی به کنه ها نو هغه ځکه حکم خو راغلی حکم راغلی هم د اعتبار مشته نو دې دلته خپل ځان پر متعلق کېدی شي او دلته دې خپل نقیص پر متعلق کېدی شي خود دې مونږ وایو چې نه دا قصه په کوم ځای کې ده دا خو ته دې په خپل ځان باندې متعلق کولی او کوم یو هغه تصور چې مقابل د تصدیق دی نو هغه خو به دې پر متعلق څه دی هغه زه دلته متعلق کولی شم ولې په دې طرف پر د اذعان متعلق د دلته په نسبت پورې او هغه تصور چې متعلق کوم هغه په طرف پورې متعلق کوم په چا پورې ها نو دا تاسو زما د تصور نه مراد چې تعلق بكل شيء کې هر تصور نه ده زما صرف یو قسمه تصور ده کم یو او بیا ګوره یا د تداوی ما چې خیر دې زه هر یو ولم ساخلم دا خو ما چې بكل شيء مې خو په هر شی پورې په هر قسمه حالاتو کې چې په هر حال کې دی دا مې نه دی بكل شيء هم نه دی ویل دي خو بكل شيء في كل حال ویل ها په دې حال کې چې دلته د جزء قضیه مزعنه شو ایزان براله په دې ټیم کې نه دا چې جزء قضیه مزعنه مګر زوم دقه دی وي دا دقه شی دی وي هم په دې نفس په بیا متعلقه کنه چې دا کټ کې دا کټ کې بیا د ځان شته متعلقه واکنه بیا خو به خمشه دا نقصان خو دې ځان جوړ کړل دا اعتبار حکم راغلی هم دی اعتبار مشته دی جوړ کړل نو ما خو دا ویلو چې په کل شی خدا مې ویلي چې په کل شی په کل حال او په کل وخت دا مې ویلي په ځینې اوقاتو کې نه کنه لکه دغه چې جز د قضیه مزانی شي چې ټول محمول پیدا کوي ځان پر متعلق او بیا ما ته اوس پر متعلق هوا دې حال کې نه انت دینه بغیر متق شی دی په دې کل شی کې هر شی دی راځي کنه خدا مې ویلي چې په کل شی خدا مې نه دی چې په کل وخت او په کل حال او په کل تقید دا مې ویلي دغه تاسو هم سبب وها هي سبب او دې سره بل مشکل محل شوخه یو بل مشکل محل شو الګا خلک وایي دلته پوښې به نو دا کندیای سبق ته کنه کندیا باندې دا خبرې راوړې دي بازي استادانو مکولې مونږ به خلک چا به شوبه کوله چې الګا په دې زید قائمون کې دا اطراف شي یو دا قیام چې دا ایو دا زید ستاسو دا معلوم دي که مجهول اسی چا به شوبه کوله دا معلوم دي که مجهول وي حکم په مجهول راغی او په مجهول سره راغی سره دا معلوم نشو حکم په معلوم باندې کېږي په معلوم سره کېږي تصور د موضوع ضروري نه ده تصور د محمول ضروري نه ده چې معلوم نشو نو خو تصور ده او که او کو معلوم وي که ستانه تاسو کوم بیا معلوم د چا وي د علم حضوري کوم معلوم د علم حصولي وي معلوم د حضوري خو ځکه نشو وي ها علاقه به نشته زمونږ نفس ناطقه او د دې ترمنځ علاقه د عینیت او منعتیت او د علتیت معلومیت شته انو خامخا علم حضوري نشو وي کوم ویل
نو علم حصولي بیا په دوه قسم یو تصور دی او یو څه دی او یا به تصدیق وي یا به څه یا به تصور وي او تصدیق خو ځکه نشي ویلی چې په دې تصدیق په مفردات پورې نه متعلق کېږي څوک دې اطراف خبره کوم چا کې اطراف څوک دي زید او د قیام په دې پورې تصدیق متعلق کېږي او تصور پورې نشي متعلق کېږي تصور نشي متعلق کېږي لکه تصور چې کوم دی نو بدون الحکم دی او دلته خو دې په دې نو قضیه ده اجزا د قضیه ته حکم شته چې اذعان اجتماع به د چا د حکم او د عدم حکم راشي نورالي پکې کېوته ډنډه پکې پریوته چا به شوبه کولا چا به شوبه کولا دا د ناروا کولا کله سحر کا او کما خام دغه سودا کولا دا خو تاسو پوښه به وایي ما جوړ کړی وځي پوښه دا خو تاسو سودا جوړ کړی دا کله سحر دی کله ما خام دی پوښه به اوري ځان په خبره باندې پوه مې ته راځي تاسو وایي چې زه معلوم نه جواب کوه څه او معلوم دی چې حضوري نه معلوم نه چاره او بیا معلوم دی چې حضوري کې به تصور کې تصدیق وي تصدیق نه وي ما په اطراف پر تصور وي اعتراض ذکر نشته چې محل د فار د ورود د اذعان او محل د تعلق د تصور په دا تصور ما پر ته د اطراف ته وګورل دا تصور په چا په متعلق دا علم تصور ته په چا په متعلق په طرفین پورې هغه حکم چې متعلق دی په طرفین دی په نسبت پورې نو محل د حکم او د عدم الحکم دا تصور چې متعلق کومه بدون الحکم نو دا په طرفین پورې متعلق کوم او دا اذعان چې متعلق کوم دا په طرفین پورې په نسبت پورې نو محل د ورود د اذعان او محل د تصدیق او محل د ورود د چا د تصور چې هغه بدون الحکم دی هغه سره محلې نه شو بل شو نه درسته